ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره الحمدلله د کلونو راسي امداد جاري ساتلی دی. په بعضې حالاتو کې پڼ نه وي نو خپلو کتونکو ته وړاندې کړو او دغه هم ورته خواست وي چې د دې بېوسه خلکو سره امداد وکړي. د مستۍ نه څوک هم ویډیو ته نه راځي، ډېر د مجبورۍ نه راځي، بل خلکو سره ریډار نه وي لګېدلی چې موږ د خپلې پیسې په کم ځای کې ولګوو. نو د دغه ویډیو په ذریعه باندې هغوی ته پته ولګي، هغوی بیا رابطه کوي او هغوی سره امداد کوي. ډېر پکې داسې ابس کالونه کوي، ډېر پکې لګڼ کپانې وي، انعام دې روتې له 70,000 روپۍ ترې نه وخوري او 15 لکه د انعام روتې. دغه مظلومه غریب خلک وي، نه هغوی هم سوچونه کي، نه هغوی هم به زر زر خو کور کې چرګه وي خو څه وي وله خرڅ کړي ورولېږي. خو په دې صوبه کې دا سیسټم ډېر زیات شوی دی. ګرانو کتونکو دا کومه زنانه چې راغلې ده ډېره د مجبورۍ نه دلته کې ماته ډېر انتظار ومکو. زه په کمپین کې وم چونکې الیکشن کمپین کې زمونږ الیکشن کې برخه اخیستې ده، نو تاسو ته وړاندې کوو. دا غېږ کې چې کومه ماشومه ده معذوره ده، علاج یې کیدی شي خو تشه جیبه ته مې دښمنې د پیسو د نشوالي په وجه باندې دا غېږ کې د ماشومې ته خو هم دا پریشانه ده. د کور او خپل ژوند څنګه تېرېږي؟ غریبي ده، مزدوري کوي پلار. کور ژوند څنګه تېرېږي؟ کور خپل دی؟ نه جی لیبر مې دی. او کرۍ په ورکې نه کرۍ را نور د سکول د ماشومان د نور شته؟ جی څو دي؟ یو مشر جینۍ ده او دغه ماشوم دی بس. یو دا معذوره دی؟ دله د هفتې څونه علاج یې دوی روړی؟ بس چې کله یې دوی علاج شي نو. نور د کور حال څنګه تېرېږي؟ ستا په دې سترګو کې دا اوښکې چې کوم دی نو دا لوی چې ګرانو کتونکو ډېره د مجبورۍ نه دې ویډیو ته مخامخ شوې ده. ډېر عزتدار خلک دي خو بس مجبوري ده. الله پاک دې مؤمن مسلمان وساتي، خدای دې څوک هم نه محتاجه کوي. نو ژوند څنګه تېرېږي د کور؟ بس ګزاره کېږي. بس زه پخپله سره کپړې ګنډم او اوس پلار یې کار مزدوري دغه سبزي منډۍ کې کار کوي. کله میلو شي کله نه. اوس څونه ورځې شو چې ډېرې یخني شوې ده نو اوس صحیح کار وي نه. ګرانو کتونکو دغه بېوسه زنانه دا د دې ماشوم دا فایل چې کوم دی نو دا وګوره جي، دا غونډ فایل دی، دا غونډ هغه ډاکټري چټۍ میټۍ دي. که څوک ورسره رابطه کوئ نو 0311 99 20 964 بې ځایه کال ورته مه کوئ. په دې ورته ایښ په نیغه خپل مدد کولی شي. چې د خور د سترګو د اوښکې ما وکتې دا ډېر د مجبورۍ نه ضرور ورسره تعاون وکړئ، ضرور ورسره مرسته وکړئ، ضرور یې ملاتړ جوړ شي او خپلې پیسې په ښه ځای ولګوئ. ډېره مننه.